أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى دا تدی بارے کی یو واقعہ دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حرم کې د دې تلاوت وکړو او هغه وخت چې څومره کافر باغه کې ناس وو هغه د دې تلاوت واورېدو د سورته نجم او بیا چې کله د سورته نجم اخیره آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ولست نو سجده وکړه نو څومره چې کافرو کا مسلمانانو په دې ځای کې هغه ټول په سجده پرې وته بغیر د احساس نه سره په دې پوی نشول دومره اثر باغی باندې وشو دومره د آیاتونو اثر او باغی باندې سوا دیو سړینا چې هغه امیہ بن خلف هغه سر ټیټ نکړو بلکې لاندې نه راځي خاور راوغسته او دلته پتندیو لګول چې بس ما د پاره دغه قسم سجده او بیا هغه باندې کې صحابه کرام فرمایي چې موږ په خپل غولې دوه چې د کفر په حالت کې هغه بیا د دنیا نه لاړو بهرال ناغې د اوردل او په دې کې دومره اثر دی او دومره بهترین طریقې سره الله تعالی دغه خبره کړې ده اته سو سغه واوري د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت مبارک کړي والنجم قسم دې پستوري اذا هر کلا هوا چپریو زیغا پناشیغا ستوره ما ضل نده بلال شوه صاحبکم ملګری دې تاسو وما او نه غوا لار غلط کړی دا ضل هغه چاته ویل کیږي چې په سیدی لار رواني او بیا لار خطا کی ضلال بار بار د معنا شوی دا غوا هغه چاته ویل کیږي چې هغه سره علم وی سره د پوی قصدن په بل لارې لاړ شي نو نه د لار خطا شوی دا او نه د قصدن او ارادتن په بل لارې تللی دی وما ينطق او د خبرې نه کوي عن الهوا د خپل خواهش نه خپل ځان نه خبره نه بیانوي ان هو نددا الا مگر وحي وحدا يوحى شکول شي دتا دا وحدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو داود کی حدیث ده د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ده چې هغه ذات باندې قسم ده چې هغه په لاس کې زما ځان ده زما خپلنا سوا د حق نه بل خبر نه ادا کی سوا د حق نه بل خبر نه ادا کی علمه خذل دتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شدید القوا هغه چې ډیر لوی طاقت ولده جبرائیل علیہ السلام لوی طاقت ده الله ور کړی ده ذو مرتن خاوند د طاقت فاستوا بیاغه قائم شو مخامخ راغې په اصلي صورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیہ السلام په خپل شکل کې دو کرته قتل ده یو کرته لومبني وحی شوی وا به د وحی سلسله بند وا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پریشانو ګرځیدو او هغه په خپل فرمایي چې ور مولد بخاری شریف کې حدیث ده جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې ما اولیدل برن आवाज شو چې اوملیدل د اسمان او د زمکه منځ کې په یو کرسي باندې د سیناس ته معلق او د شپږ سو وزر وی او دا ټول علاقې د سینولې و ما باندې یره راغله زه د یره نه هغه کې پریوتم او بیا را پاتې دم په منډه لاړه مکورتا او بیا م خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ویلي چې ما باندې کمبل واچوا ما باندې لزر غلی و او باغه وخت به دا آیتونه نازل شول چې یا ایها المدثر اے کمبلې کې انغفتون کې سړیا قم فانذر پاتا او خلق وی روا دا دغه وخت کې لګي وਹੀ لګا فرغلی و هغه نه بعد یو راتل تیزی سره شروع شول بیا وهو هغه بالافق الاعلى هغه په کناري هغه اعلی ځای کې بلای افق بڑا حصہ د اسمان ثم بیا دنا نږدې شو فتدلى نډیر نږدې شو مخکراغه یعنی په نزدېکت باندې دلیل جوړ شو نور نږدې شو د جبرئیل علیہ السلام فکانا بشوغا قاب قوسین په اندازې د دو کمانونو او ادنا یادنهم نږدې دغه چې د کمان یو حسابه سي پوری دا نږدې وي خدانه وړوي دنه غټي
نو دا دومره نږدې شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هم دومره نږدې راغی فاوحى نبی وحی وکړه الى عبده خپل بنده طرف ته ما دهغه اوحى چې وحی وکړه ان ته چې الله حکم کړو ما کذب الفؤاد دروغ نه دی وې او الله وحی وکړه جبرائیل اسلام ذریعہ سره عبده بنده دغه هغه چې وحی وکړه نو جبرائیل اسلام ذریعہ سره راغ جبرائیل علیہ السلام نږدې شو وې کړه جبرائیل علیہ السلام الله فرمایي چې خپل بنده زما بنده ته هغه چې ما ته ویلو چې وحی وکړه او ما ته پته ما و دې چړل کسان جی جی ته خدا قاب قوسین دا هغه او ثم فتدنا قاب قوسین اواز ما دا ټول الله تعالی جی 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 ذات نه غواړي جی بهرحال دا خو د دوی خبرې دي که څنګه چې مخکې ما دوی تاسو ذکر کړو جی جی دا خو خبره دینه مخکې چې نور آیاتونو کې تیر شوی دا او هغه باندې الحمدلله تاسو هم پوهیږئ په سورته کهف کې تیر شوی دا سورې بنی اسرائیل کې تیر شوی دا د روح القدس باره کې د روح باره کې باقاعده پوښتنه شوی او دې باندې زموږ تاسو ایمان دی چې وحی جبرائیل علیہ السلام راوړي او دا د الله تعالی په حکم سره راوړي او څه چې وایي الله تعالی ته نو دا جبرائیل علیہ السلام الله تعالی وایي جبرائیل علیہ السلام ته نو نه جبرائیل علیہ السلام په دې کې څه شک او کمه کړی دی او نه د جبرائیل علیہ السلام نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دې کې شک او کمه کړی دی چې په دې کې خبره کړې ده چې کني دا بنده دی د جبرائیل علیہ السلام او دا جبرائیل علیہ السلام دا کار کړی دی او هغه کوي او زمونږ د پیران وغیرہ دوی تم دا سکیږي او سم کیږي او راضي وغیرہ نو دا غي دلیل خو مخکې تیر شوی دی او د لپاره د اضافي خبره هم نشته چې مونږ هغه وکړو یا هغه دغه بیان کو خبره خود الله دا الله فرمایي چې ما وحی وکړه په خپل بنده باندې هغه چې وحی وکړه ما ان ما چې اورول سم چې د اوریدل غختل هغه موږ ورته وکړه نه د وحی مالک جبرائیل علیہ السلام دی او نه د وحی مالک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او الله تعالی د پاره ک جبرائیل علیہ السلام هر څومره قوي شي مضبوط شي خود الله د پاره داغه طاقت هیڅ شي نه دی او دلته چونکه دنیاوی سترګې دي دنیاوی بدن د باډي د عدالت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو دیو جنا د جسم او دنیاوی په سترګو کې هغه طاقت نشته چې هغه الله تعالی خپل وګوري او دې باره کې یو حدیث ده او حدیث د جبرائیل د بخاری شریف ته عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده بدا تصور ان شاء الله کافی جواب د سوال ملاوي شي مسروق پختنه وکړه د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه چې یموري دلته چې الله وایي چې خبره وکړه الله تعالی نو آیا جبرائیل الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی لیدلو دا کوم خبره چې دی وکړه ما دا چړل ډیر زیات نه ده چې هغه اخبار الخشوله نو علی لیدلو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو عائشہ رضی الله تعالی عنها تو فرمایل چې استادی خبرو سره خو زما جسم باندې hebat راغی تم دا څه خبرې کړي یاد ساته درې خبرې چې چا وکړلې د دروغ وایي درې خبرې چې چا وکړلې بس ته پوه چې دا دروغجن دی او دا دروغ وایي اول خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لیدلې دی د دروغ وایي او دلیل د پاره سورۃ انعام آیت نمبر 103 تلاوت کو بیا یو سلو دریم چې نشی راګراولې سترګې د هغه یعنی د بندا هغه او هغه راګرې سترګې د هغه خپل بندا سورۃ انعام آیت نمبر یو سلو دریم او سورۃ شورا آیت نمبر 51 انعام 103 او شورا 51 په دې دواړو کې خبر الله دا کړی دا چې الله څوک نشي لیدل د دنیا سترګو سره صحیح ده دا یو خبره شو آیتونه دي سورۃ انعام آیت نمبر 103 او سورۃ شورا آیت نمبر 51 دویمه خبره عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې څوک وایي چې زه سبا د خبرې نه خبر یم دم دروغ جن دي دم دروغ ویلي او دلیل کې سورۃ لقمان آیت نمبر 4 ورته تلاوت کو چې څوک نه خبر دي نه دي خبر چې زه سبا څه کوم دا نجومیان او کاهنان چې وایي چې سبا او دا دی وغیرہ وغیرہ دا عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا دروغ وایي او دلیل کې د سورۃ لقمان آیت نمبر 34 34 نمبر آیت او د بیان خبره شو
دریمه خبر هغه فرمایل زموږ استاد مور چې څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وਹੀ غپټه کړی دا وਹੀ کی کمه کړی دی نو دام دروغ وایي او د دې دلیل د سورته مائده آیت نمبر 28 ده آیت نمبر 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک کو دې نه رسوله نو پیغمبري حق به ادا کړی نه او بیا خو هغه پر سزا نه لا سزا نه ورکړي نه دا دلیل د دې خبره چې دا پیغمبري کې کمه نه کړي او بلکې واورا اے بچیا مسروق توای عائشہ رضی الله تعالی عنها چې جبرائیل علیہ السلام په خپل شکل کې آلت رسول الله صلی الله علیه وسلم دوکرت لیدل دي او دین اشاره عمدک آیت ورته ویلي چې دین اشاره د جبرائیل علیہ السلام ده نه الله تعالی صحیح ده ما کذب الفؤاد دروغ نه دی ویلي زړه ما را هغه چې ولیدل د خد زړه پسترګو د خد زړه سره یعنی داسې کیفیت د بوهوشي د کیفیت د خوب داسې نه و خخ کارای ولید چې دا د جبرائیل اسلام نو اصل کې خو الله تعالی دلیل بیانوي د قرآن باره کې چې قرآن د الله نه نازل شوی دی نو دې لپاره خودن کې هغه پکار دی څوک چې را لګي دا قرآن څوک چې راوړي دا قرآن جبرائیل علیہ السلام نو د جبرائیل علیہ السلام د لیدل او د غد نږدې کېدل دا د دې دلیل دی دا چې بل ځای طرف نه جبرائیل علیہ السلام نه راځي او هغه په دې باندې گواو چې مخکینی وحیم جبرائیل علیہ السلام راوړي دي او هغه د لیدل د جبرائیل علیہ السلام افتمارونه نو آیا دوی جګړه کوي د سره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علامه فهغه سباندی یرا چې دی ویني ولقد بتحقیق سره رآه لدل د هغه نزلتن اخرى قد یو بل باندې یو ور بلم لدل د عند سدرۃ المنتهى وند هغه بیر سره المنتهى منتهى اخیری حصے ته ویل کی چاغه نو مخ کی بیا پر چاته د خطو اجازت نشته هغه دې سره التم جبرائیل علیہ السلام الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل اصلي شکل کې لیدل وو عندها چې داغه سره په خوا کې جنت المأوا هغه جنت د ورتلوزه ان جنت المأوا ده اظهر کلا یغشا چې پټاوي خوریدو السدرتا په دیوانه باندې ما هغه یغشا چې پټولای ان خوریدا ور باندې نور څنګه جلا شان سره مناسب ده او خسته ونوا ما زاغا نوې کږي شوی البصر استرګي وما طغى او نه حد نتی رشوی وی لقد بتحقیق سرا رآ ولید لید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من آیات ربه د نشانات د رب خپلنا الکبرى چې غټي غټي وی خپل د سدرۃ المنتهى خپل خطل خپل جبرئیل اسلام لیدل هغه باندې هغه نور دا ټول نشانې دنه علاوه نور به ملي الله تعالی چې څه خو هغه ورته خودلی وی افرایتم نو یو طرف ته الله داسې ده او دا غزاد داسې ده دا هغه وਹੀ کون کې څوک چې هغه وਹੀ راوړي هغه ده بل طرف ته تاسو د خدایان وګورئ لکه د دې خپل منځ کې لګا موازنه او کمپیریزن لګو کوي تاسو افرایتم آیل دلی تاسو الله دا اله مؤنث دو جوړ کړي ده او دا یو بوتو باقاعده چې دینه به طواف کو او دا د بنو ثقيف یعنی د کم چې د مکه نه بره د علاقې څخه طائف او د دې ول خلکو د پاره هغه نه باقاعده طوافونه عبادت به ورته کو او دا مؤنث ته د اله والعزا او دا مؤنث ته د عزیز او دا باقاعده د یو بوتو د دی او دا وادي نخله کې وو ال د باقاعده د استانه وا لکه موږ څنګه استاني مختلفو ځایونو کې جوړ کړی دي او دې په ورتلې په هغه باندې به دا چړاوي وغیرہ به کولی او موږ چې کله څوک بچیان شینو به چادر باندې چړاو کو نو چې سختي می راشي مردا کار باغیم کو داسي ومنات او منات الثالثه چې دریم ده الاخرى علاوه دې دوالونه او منات مکی او مدینه په منځ کې د قدیت یو ځای او اغده کې بو او سو خضرج مداغه عبادت کو او باقاعده توافونه به کول چې ما حج نه براغل د بدل تلاړل الکم الذکر نستاس د خپل لګو ګورئ او دې مقابله کې د الله تعالی د غشان وګورئ الکم الذکر آیات د پاره الکان دی وله الانثى او الله د پاره هغه د پاره جنکې دی تلک دا اذن په دغه وخت کې قسمت یو تقسیم دی ضیزا ډیر ظالمانه د ډیر ظلم تاسو کوي خپل په بلور خوشاله کې
او هغه د پر لور ورکوي بیا په هغه باندې خوشاليږي ان هي ندیدا الا مگر اسماء نمندی سمیتموها چی خودی دی تاسو انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو دی تاسو ما انزل الله ند نازل کړی الله تعالی بها پدی من سلطان انس دلیل ان یتبعون دی پیروی نه کوي الا الظن مگر د ګمان وما تهوى الانفس هواغت چې غواړي نفس ولقد بتحقیق سرا جاءهم راغله دوی ته من ربهم د دوی د رب طرفنا الهدى هدایت ام للانسان آیا انسان د پاره ما هغدي تمنا چې دی ارزو کوي ان دی غواړي چې ما دې داسې ربي چې بس چې غواړم هغه دې راته وای او ځکه چې کومه هغه ما ته صحیح ثابتای دغه سره رب غواړي دوی ځکه خو دې ځان نه بوتان جوړ کړی دیو او خدایان جوړ کړی دي په خپل مرضی په فیصله کوي فللله الاخرته بس الله د پاره اخرت ده والاولى او دنیا هم وکم من ملک او څومره د فرشتونا فی السماوات پاسمانونو کې لا تغنی پکار بران شي دا فرشتي شفاعتهم د دې د سفارش د پاره شیئا شی الا مگر من بعد ورستو اندا چی یاذن الله حکم کی الله تعالی لمن اغچاتا یشاء او چغی وغاری ويرضى او غخشی راضی شي الله په دې خبره ان الذين بشکا کسان لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرته په آخرت باندې لا يسمون دوی نامیک دي الملائکه د فرشتو تسمیه الانثى نمونه د زنانو وما لهم او نشته دوی د پاره به پدې من علم سپوها ان يتبعون پیروین کوي دوی الا الظن مگر د ګمان وان الظن او بشکدا ګمان لا یغنی پکار ناراضی من الحق د حق په بدل کې شیئا هیڅ شی فاعرض مسمخ واړوا عمن د اغچانا تولا چې هغه مخاړی عن ذکرنا زمونږ د ذکر نصیحتنا ولم یورد او نغواړي الا مگر الحیات الدنیا ژوند د دنیا ټول خواهش او مقصد او ارتبه د دنیا کې انختی دي چې دا مې ډېرې ذالک مبلغهم دغمر دوی علم دې هم دومره دی پويږي هم دومره دی خیر او شر غني د دنیا ان د دې عقل به د دنیا پورې محدود ده چې بازار وی دا ډېر وی او خوي برابر وي هم دومره دی د دې د عقل رساید عمره من العلم د علمنا ان ربک بشکر رب دستا هو اغا عالم خپويږي بمن فاغچا ضل چغه بلار شوه ده عن سبيله دلار د اغنا د الله دلارنا وهو اغا عالم خپوه ده بمن اهتدى فاغچا باندې چلاری کومندا ولله او الله د پاره ما هغه تدي فی السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما هغه فی الارض چې پزماکه کې دي لیجزی الذین دې د پاره چې الله بدل ورکی هغه کسان وتا اساء چې بدی وکړه بما عملو سبب د هغه چې دوی عمل کړو یعنی بدل د عملونو د دوی ويجزي الذين او بدل ورکی الله تعالی هغه کسان وتا احسنو چې نیکی کړي وا بالحسنا ډېر خستا بدلا الذين هغه کسان یجتنبون چې غزان بچ ساتي کبائر دلویو الاثم د گناهونو کبائر الاثم د گناهونو والفواحش او د بهایونا الا اللمم مگر واړه گناهونه عام گناهونه دا ان دا ور نکیږي دا وړه گناهونه دا بدینه خامخا کیږي ولا بغه معاف کی ان ربک بشکر رب دستا واسع المغفرة اغا فراخ ده او بخون کې ده ان لو یدا بخنه ده اغا هو اغا عالم خپو ده پویږي بكم پتاسو اظهر کلا انشاکم چاغه پیدا کړی تاسو من الارض دزمکنا و اظهر کلا انتم شتاسو اجنتن جنین بچی اغا ماشومان چې د مور په خېټه کې وي فی بطون امهاتکم پخېټو د میندستاسو فلا تزکو بزانونا پاک مګنئ مپاکوي انفسکم زانونا قل هو اغا عالم په ده بمن پاغچا اتقا چې پرهیزګاری وکړه افرایت آیا کتل دي تا الذي اغچاتا تولا چې مخ واړو دا ولید بن مغیره او دا د ابو جهل نمخ کې د مکی سردارو
او دې نږدې و ډېر خيار سره و ډېر خيارو نږدې و چې د ایمان راوړې خود د یو مشرک ملګری و هغه په دې پوښتنه دی اوس مسلمانۍ کې هغه ورته ویلي چې داس چلو کا چې ته ایمان مراوړ ما سره معاهده وکړه ته ما ته پیسې را کوا ستا ګناه په ما یعنی ستا ګناه په ما نو به ته د جهنم نه خلاص شې مزه دې ښه صحیح ده نو یو کیست ورکو ورته باقاعده یو پیسو د کیستونه مقرر کړو کیست ورکو بیا هغه کیستم نه ورکو بیا هغه نه هغه طرف ته اشاره ده هغه سره چې مخې واړو واعطا او ورکړلو قليلا لغونت مال واکدا او بیا بند کړو نور بیا کیستونه ورنکړل یعنی هغه سودا وکړه هغه بیا سرتونه رسوله هغه سودا ټول غلطه کړی و عنده آیات سره علم الغیب علم د غیب فهو چې ده یرا ګور یغا ام لم ينبأ آیا خبر نه رسیدلې دته بما دهغه فی صحف موسی چې هغه په صحیفو کې د موسی علی السلام دی و ابراهیم او ابراهیم علی السلام الذي هغه وفا چې پورا کړلا وعده الله هغه وعده سوا د موسی علی السلام په صحیفو د ابراهیم علی السلام په صحیفو او د قران کریم کې دا څه خبره وا ولې دې خبر نه ده دینا خبردار ده الله تزرو چې اوچت بن کی وازرتن سو کچھ تون کې وزرا بوج اخرى د بلچا چې دې ته دوای چې پیسې راکوه زستا بوج خلما دا مخکینی فیصله شوی ده د قران نه مخکې تورات انجیل او نور صحیفو کې چې هیڅ څوک به د بلچا بوج چتولې نشي وان ليس او بشک نشتا للانسان وان ليس للانسان او بشک نشتا انسان د پاره الا مگر ما هغه سعا چې دې کوشش وکي کم شي چې دا کوشش وکړو هغه جواب بدل ورته ملاويږي وان او یقینا سعيه کوشش د صوفا ډېر زر ده یورا چې کتلې وشي ثم بیا یجزاه جزاء ورکل شدتا الجزاء الاوفا جزاء پورا بدل پورا وان او یقینا الى ربک استرب طرفتا المنتهى اخری حد ان رسول د ټول قانون دي ټول فیصله اخری اختیار الله سره ده وانه بشک هو امداد اضحك چې خندای او ابکا او جړولهم کوي خوشالي او خندا او خفغان د امد لاس کړه وانه وبشک شان داده هوا چې همدغه ده اماتا چغا مرکول کوي واحیا او ژوند کول کوي وانه وبشکهم اغا خلق الزوجين چې پیدا کړی دي جوړه الذکر والانثى نر او زنانا من نطفه دیو نطفینا اذا هر کلا تمنا چوا چولې شي پرحم کې وان او بشکا علیه پوند باندې ان نشأتا پیدا کول دي الاخرى دوباره بلزل وانه او بشکا هغه هو امغه اغنا چې مالداری کول کوي واقنا او غریب ول کوي یو معنا دادا فهم معنا د اقنا خلقو د سرمایداری کړی دا چې مالداری کی او بیا لوی کی په سرمایداری کی نور موثق راولي وان او دویم معنا مم تاسو توکلا چې هغه مالداری کولم کوي او غریب ولم کوي وانه او بشک هغه هو هغه رب الشعراء هغه رب د شعراء یستوري نمو چې د مشرکین ورته عبادت کوو نو هغه تاسو د کوم چې رب جوړ کړی دی دا رب د اغیم رب دی وانه او بشک هغه اهلک هغه هلاکل عادن الاولى عادیان بني وثمود او سمودیان فما ابقى بس باقی پر نه خدل داغینا وقوم نوح او قوم نوح علیہ السلام من قبل دین اولاندی انهم بشکدوی کانوا دوی هم دوی ازلما ډیر ظالمان واطغى او ډیر زیات سرکشا والمؤتفقتا او هغه الټا کړي شي وکړي برنا لاندې راغورځولي د لوط علیہ السلام کله صدوم هغه الله تعالی داسې اوچت کو کله او برنه بیا داسې الټا کړو راوي غورځو الله دې تاسو بچ کړي عذاب د الله نه اهوا راغورځول پورا راغورځول خالص راغورځول یعنی جو چت کی او بیا په ازمه کې راوای فغشاها بس پټیکل اغا ما غشا اغا چې پوره پټکل اغا تور او بیا الله پر واستي نن زبان چې کوم د بحر مردار وای دغه ایت ژوندې شي پاتې کې دي نشي پکې فبأي آلاء ربك بس الله تعالی په کم نعمت باندې ته تتمارا شک بکای هذا دا نذیر ير ور کون کړي من النذر الاولى د ير ور کون کو اغړم بنونا
آزفت الآزفتو نجدی راغے اغا نجدی راتلن کے یعنی قیامت لیسا نشتا لہاد اغید پارا من دون اللہ سواد اللہ تلانا کاشفتن سوک لرکون کے افمن هذا الحديث آیا د دې خبرنا تعجبون تاسو تعجب کوي وتضحكون او تاسو خاندئ ولا تبكون او جاړینا وانتم او تاسو سامدون غافل یی فسجدوا بسجدو کوي لله الله تعالی تا واعبدوا عبادت کوي الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي سورہ قمر مکی سورت دا ہم اقتربت الساعة اقتربت نجدیرا غے الساعة قیامت وانشق او چاودش ولا القمر سپگمئی بخاری شریف کی حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چې باقاعده میاشت 14 شولا او دوه حصے شولا یو د شیخ کتر راغله او بل لاړه او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم موږ ته فرمایل چې دا وګورئ او گواه اوسئ. دا دوی مطالبه کړې و او داغه مطالبه د وجنه او بیا الله تعالی ورته دا خبره کړې و چې کدا نشانات تاسو ولیدا دا د قیامت د اخیری نشانونه ان دا دینه بعد بل پیغمبر ناراضي او دا اخیری پیغمبر ده او دا د هغه اخیری نشاناتونه یو نشانه ده. چنانچه هغه مشوله نو نږدې ده قیامت راغه قیامت و ان يروا او کچيري وګوري دوی آیتن نشانا يعرض نو دوی مخاړی ويقول او دی وای سحر چې جادو ده مستمر هغه همیشه روان ده ان دا خو مخکنا غړې زمانه جادو ده او سم کیږي مخکیم کېدو نو دی وای وکذبوا او دوی دروغ وګڼه وتبعوا او پریو کړل اهواهم د خپل خواهشاتو وکل او طول امر کار یعنی طول خپل کار د پاره مستقر یو مدت یو وخت مقرر ولقد فتحقیق سره جاءهم راغلی دی دوی ته من الانباء د خبروننا ما هغه فيه چپاغی کی مزدجر هغه تنبیه ده پکې براتنا کې واقعات تی تنبیه حکمتن دا حکمت سے بالغتن پورا پورا فما تغن النذر نو فائدہ ورنکللا دویتا اغیر ان کی النذر اغیر ورکون کی فتولا بس مخ واړوا عنهم د دوینا یوم فغورزی يدعو الداعی چروب بلی الداعی یو بلون کې فرشتہ الى شیء یوشی طرف تا نکر چې هغه ناخوخه غنل شوی دی چې نه بغواړي دوی بدګنل شوی خشعن کتکړی شوی ابصارهم سترګې د دوی یخرجون روزی بدوی من الاجداث د قبروننا کانهم تبوایل کدوی جراد ملخان دی منتشر خوار ور مهتعين منلب وهي الى الداعي بلون کی طرف تا आवाज بوشي قبرونه ودار پاسی او دغه سي خوره ور رواني چې کوم ورته منډک आवाज کوي وغه طرف ته منډه وای یقول وایب الکافرون کافران هذا دا یوم ورزدا عسر چې سخت ده ډیره ګران ده کذبت دروغن له قبلهم مخکد دوینا قوم نوح علیہ السلام فکذبوا بساغی د دروغ نسبت وکړو عبدنا زمونږ بندتا وقالوا او ویلی مجنون لونید وزدجر او دا دتا سخت خبر اوشولی بزت کړل شو سخت بدر دی ورته اوشولی زمونږ دی پیغمبر ته او ویلی چې لونیم دی او بیا سخت سپوري مرته ویلی فدعا نو د چکلا دا بدر دی ورته ویلی شنو بیا دعا وکړه فدعا نو دعا وکړه ربو د خپل ربنا انی چې بشکز مغلوب یما فانتصر زما مدد وکي الله زما بدل واخلي الله ما سره امداد وکي الله تعالی ففتحنا بس مونږ اخلاص کړلې ابواب السماء اسمان دروازې بما ان په ابو سرا منحمر چراتیدون کی وی داغینا وفجرنا هم روان کړی الارض زمکا ان زمکنا عيونا چنه
فالتقى الماء او بیا جمع شولې او بو علی امر پیوکار قد قدر چغا مقرر کړی شوی او ان عذاب نوح علی السلام کنا د طوفان وحملناه امغه سور کړو اغا علی ذات الواح پکشتۍ کې ذات الواح د تختو ولا ان کشتۍ ودسر او د میخونو ولا دغه کشتۍ خو مجموعه د میخونو او د تختو تجری چروانه بوات للب باعیننا زمغه سترګو د وړاندې جزاء بدل لمن اغا چا د پاره کانا چې وو اغا کفر چې انکار کړو کافر شوو ولقد بتحقیق سرا ترکناها مونږ پرې خدل اغا واقعا آیتن یونقا فهل من مدکر نو آیت څوک نصیحت قبل انکه فکیف کان بسنگ شو عذاب زما ونذر او يرول زما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر ولقد بتحقیق سرا یسرنا مونږ آسان کړی دی القرآن دا قرآن للذکر د نصیحت قبل اولو د پارا فهل نو آیشت د سوق من مدکر د سوق نصیحت قبل اونکو نا دا باقاعده یو تحریک چلیدلو د قران کریم په مخالفت کې د وجنا چې قران کې د جهاد خبره ده او جهاد د دې کافر د پاره یو لوی مسله ده مصیبت ته غي د پاره خو نو دی وجنا داسې طریقہ چې د قران نه خلق منکو نو دا نور ډېر طریقونه د باری کې چلی دي د سوره لقمان کې تاسو واردو نظر بن حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو یو تاریخ زمونږ د هندستان او پاکستان په دې بری صغیر کې چلی دي او هغه دا خبره کړې و چې قران ګران دی او دا اونوي او د لپاره د ولس یا د سوارلس علوم ضرورت دی چې سوارلس علوم د کړي نه قران بنوي دغه خبره کې زمونږ د خپل خلق په دې کې ډېر زیات استعمال شول لګنن سبا څنګه چې استعمالي کې د جهاد په خلاف او دومره دا خبره خوراکړه اوسه پوری زمونږ په دې د بل مکتب فکر چې کم دی د بریلیانو پاغي کې اوسه پوری دا خبره موجوده ده د نور کې الحمدلله کافیه د پوری کم شوی ده خوشته ده دلته هم لا بالکل چې قران وایو قران څنګه وایي ترجمه څنګه کوي تاسو علوم نه دی ویلي او تاسو دا او حال دا چې الله تعالی په سوره قمر کې او تاسو بار واورئ د مخ کې چې دا آسان د نصیحت لپاره دا آسان د نصیحت لپاره او تاسو صحابه کرام وګورئ هغه څه علمونه وداغي هغه څه تعلیم هغه آسان سره په دې پوهیدل او دا لپاره ګران دي دا باقاعده یو سازش وو او هغه سازش استعمال شوی وو د قران کریم نه د خلق لري کول لپاره او کافی ده پورې کامیاب هم شو کافی ده پورې اوس بیا دو کسانو په دې کې ډېر لوی قرباني ده کنو می وانه خلمان او الله به ناراض شي یو شاه ولی الله رحمه الله او ډېر زیات کار ده په دې کې چې قران کریم اول ترجمه یو کړله بیا دغه بچی شاه رفیع الدین وغیرہ او بیا دا اول ډېر دوی په الزام ولګاو الا کفر یو کړو ترجمه یو کړله قران واستو کې وایي او عربي فارسی کې وایي دا او ډېر لوی جهاد هغه کړی دی بهرحال بیا زمونږ په دې علاقې کې پنځپیر مولوی صاحب ډېر زیات یو قرباني وکړه اختلاف په خپل ځای کې مونږ سره اختلاف ته نور خلکو میں اختلاف کې دی شي خدا قران کریم دومره اسانه طریقې سره خلکو ته بیان کو خود چې کور ته او زنانه ته ورسو نن الحمدلله قران کریم په جماعتونو کې په دغه کې په کورونو کې په حجرو کې په پټکونو کې اسانه سره د ترجمه کی او کدا کار شوی نه وي یا اوس موږ هم دغه رنګ د ځان لري کو د قران کریم هغه د دمونو د تویزونو کتاب پاتې او بس موږ په مړو کې مړې وشي هغه سره په تابوت کې کېدا او یا چې کله څوک زی هغه سر نه تیر کا او یا درې واره سر نه راټاو کا وغیرہ بد دې یو کتاب پاتې شوی او حال دا چې الله فرمایي دا آسان دي نصیحت قبل اول د پاره دا آسان دي نصیحت لپاره نو دې د وجنه قران کریم کې ګرانواله نشته او خاص کر هغه آیتونه چې هغه ستاد احکامات د پاره دي هغه کې خسرم ګرانواله نشته ګرانواله موږ د انورو شینو کې جوړ کړی دی چې هغه کې دا کار داسې شوی او کنه او دا داسې دی او کنه دی دا څومره دې کې بتنه ته ګرانواله ته محسوسه خو دې کې خورو ګرانواله نشته چې ته نصیحت په حاصل کې یو ذرا ګرانواله شته کذبت دروغجنو غنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغ ورسوي تاسو عني زما طرفنا ولو اگر کا آیت یو آیت ولی نه یو آیت تک قبل ته ورسو چې قرآن کریم ترویج کی د تشهیر کی د ترویج کی دروغ غنل او عادیانو کیف کانا بسنگ شو عذاب زما ونذر او يرول زما ان بشکمغا ارسلنا مونږ لګلی وا علیهم باغوی باندې ریحن هوا سیلی سرسرن چې سخت وا فی یوم نحس پورزی د سپری کی مستمر چې هر مشوا مسلسل روان وا
تنزع الناس راو بستل بخلق كأنهم تبوای لك دا خلق اعجاز نخل تبوای لك جرړي دي د کجرو منعقر چې د بیخ نه وتلی شي وي دا سي غټه غټه تانو په شان دي پراته وو او دا الله تعالی هلاک کل پدی هوا سرا فكيف كان بسنگو عذابي عذاب زما ونذر او ير والزما ولقد يسرنا القرآن وبشكا سن کړه دې مونږه دا قرآن للذکر نصیحت لپاره فهل من مدکر نو آیسته څوک نصیحت قبلونکې کذبت دروغن لیو سمودیان بالنذر يرون کی د قوم د سمودو دا څوک چې هغه چا یره ورکولا هغه ته د دروغ نسبت کړو فقالوا اغوی اولی ابشرا ایو سړی مننا زمونږنا واحدا چیو دے نتبعه مونږ به پیرویو کړه هغه ان نو بشک مونږ به اذن په دغه وخت کې لفی ضلال په گمراهی کې یو وسعور او بلوان توپ کې یو یو سړی لیوانی خبره مونږ منو سړی یو میلی ونیمی نعوذ بالله القیا آیا نازل شوی دا الذکر وحی علیه بدبانی دوی بداویلی من بیننا زمون پمنس کی بلبل کی هوا اغا کذاب دے لوی دروغجن دے اشر او شریر دے سختیا شیخی مار دے ځان ته غټ سړی وای چې کنه داسې پیغمبر یا ما او د الله طرف نو وکړه علی دا وغیرہ سيعلمون زرد چې دی بپوه شي غدن سبا من چې سوق دے الکذاب من الکذاب سوق دے غدروغجن الاشر اغا خود بسندهم در رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره نه ده سمودیانو طرف ته اشاره ده چې کوم قوم د هود علیہ السلام ان بشکا مرسلو مونږه لګلی شی یو ان مونږه استولې ده ان ناقته اغا اوخه فتنه ازمایش لهم دوی لپاره فرتقبهم نو انتظار کوا د دوی واصبر او صبر کوا ونبئهم او خبر ورک دوی ته ان الماء اشکن دا اوب قسمتن دا اب تقسیم وی بینهم د دې پمنس کې کلو د هر چا د پاره به شربن یو ورځ د اوبو محتضر شاغه ته پاره حاضر دل پکار دی خپل نمبر د اوبو کې یو ورځ به وخص کړي او یو ورځ به دوت کړي کما چې الله تعالی د معجزې په بنیاد باندې پیدا کړی او هغه وخه فنادو بذی आवाज وکړو صاحبهم خپل ملګری ته دا یو بدمعش و د علاقې مشرو او په جنې باندې عاشق شوی هغه جنې ورته ویل چې تاسو رواده الا کومه یا تاسو بدکاری الا کومه چې دا و خمله کیته نو هغه ویل چې خاوخه چې کله دی خو راشي تاسو ماته وایي نو جراغه نو आवाज ورته کو هغه ظالم راغی نو به توکل فتعاطا نو لاس واچو فعقر نو بیاي عقر لفظي معنا کو یو شی چې کله مړکې اول ورته خپې کټ کې بیا رسم لای بیا زخمی کی بیا الاله کی بیا ټوکړي ټوکړي کی ان ډېر په ظالمانه انداز کې مړکړه یواز داسم نه چې کلی پتوري وهلا او یا بس الاله کړه نه په ظالمانه انداز کې ډېر د غصې نه او ډېر د الله تعالی سره د مقابلینا فكيف كان بسنگو عذاب زما ونذر او ير اول زما ان بشکا مونږه ارسلنا رواستول عليهم باغوي باندې صيحه چغا واحده یوا فكانوا بسو اغوي كهشيم پشاند د شپول کې چاغه واخره تاوشي المحتضر څنګه چاغه تاوشي هغه جوړون کې د شپول یا هغه واخه چې شخوند په اوهي دغه مال او هغه مسلسل غشوان په وਹੀ او کله هغه راتوي کی یتي وګوره چې هغه کې څه نه وي ان داسې زری وری میکړل ولقد يسرنا القرآن او بشکا مونږه سم کړه دا قرآن للذکر نصیحت د پاره فهل من مدکر نو آیت څوک نصیحت قبلون کې کذب درو غنلیو قوم لوط علیہ السلام بالنصر غیر ورکون کی ان بشکمغا ارسلنا رواستول علیهم باغوی باندې حاسبا باران د کانو سلی د کانو الا مگر آل لوط علیہ السلام نجیناهم مونږه خلاصې ورکړو هغه ته به سحر وختي یا د سحری په وخت کې نعمتن به مهرباني سلام من عندنا د خپل طرف نه کذالک هم د غرنګي نجزي مونږه بدل ورکو من هغه چاته شکر چې شکریا وکړه شکریا ادا کړه ولقد بتا کی سرا انذرهم ويرول دوی بدشتنا زمونږه د نیولنا چې مونږه نیول سختي لکه څنګه الله فرمای ان بطش ربک لشدید دا الله نیول سختی فتمارو ندی پدې کې شک وکړه بن نظر هغه يرول بارکی چې کني دا دروغ وای
ولقد راودوه نو دی اغا اوغتل چې ځان طرف ته مایل کی عن ضيفه ملمانه د هغه د لوط علی السلام فتمسنا نمونګ وړاندې کړلې اعینهم سترګې د اغوی فذوقوا بس اوڅکای عذاب زما ونذور او يرور کول زما ولقد پتا کی سرا صبحهم سحر کو دوی د دې باندې سحر شو بکرتن وختي عذاب مستقر دائمی مستقل الله تعالی هلاك للبیا فذوقوا بسوسکای عذاب زما ونذر او يرول زما ولقد يسرنا القرآن للذكر وما سان کړه د قرآن د بار د نصیحت فهل من مدکر نعاشت ذوق نصیحت قبل انکه ولقد پتا کی سرا جاء آل فرعون راغل القوم د فرعون اغتا النذر يرور کونکی کذبوا دوی دروغو غنل بیااتنا زمغه نشانات كلها طولی فاخذناهم بس منغه اونی والاغوی اخذ نیول عزیز د سختو مقتدر پورا مضبوطی سرا خو مضبوط میرا گیر کل اکفارکم آیا کافر دستا سو خیرون داخدی من اولائکم د دې مخکینونا دا مخکې دا کسی تیر شوی الستاسو کفار کني ابوی نه خدي چې کنه هغه د سزا ور کوم او دې د بنور کوم د اغوینا ام لکم یا تاسو د پارا براءتن تخلاصه لیکل شوی دی فی الزبور په کتابونو کې چې کنه تاسو د سزا نه درکې ام یقولون او یادی وای نحنو مونگا جمیعون یوډلیو منتصر چې مونږ بدل اغستون کیو سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر دا آیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په ورځ باندې هم ویلو او دل تعالی تعالی پښونګي هم کړي او دا صورت مکی ده په مکی کې دا آیت نازل شوه او الله تعالی هغه پښونګي کړي وا چې دی به الله تعالی ته شکست ورکړي او هلاک به کی چنانچه شکلا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته اوته او باغه کې خپل خیمه کې هغه ولاړو دعاګانې کولې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اورنه وته او ورته ویل چې بس کا ډیره زیاته شو الله تعالی بتانه قواري چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل خیمه نه بهر راوته نو دغه آیت بار ویلې سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد سيهزم زرد چې مات بخشي کټ بشي پرې برشي الجمع دغه جماعت ويولون او وګرځي دوی الدبر شاګان خپلې ان او بتختی شکست بوخري او بتختی بل الساعه بلکې قیامت موعدهم وعده د دوی ده قیامت په ورځ بدی سره وعده شوی ده وخت وعده د دوی والساعه او قیامت ادها ډیر سخت ده او امر او ډیر زیات تریخوم ده ان المجرمین بشک مجرمان فی ضلال بگمراہی کی وسعر او په بی عقلی کی پرات دی لیوانتوب کی پرات دی یوم فغورت یسحبونا چې دوی ورا کاغلی شي فی النار فور کی علی وجوههم فقبل مخون باندې او بیا بویل شي ذوقوا اسکای مسا خوند د زخ سقر چې د زخ ته یا لاس رسول د زخ ته چې تاسو لاس ورسید یا جهنم تاسو نه ارتاو شي نو زه دې مزه اسکای الله دې موږ تاسو بچ کې دینه ان بشکمغا کل شیء هر یشی د پارا خلقناه پیدا کړی دمغا بقدر په یو اندازې سره وما امرنا او نه حکم زمونږه الا مگر واحده یو بیا څنګه وې دا حکم د قیامت کلمحم بالبصر پشان در رب د دسترګو څنګه تمہارا رب کې تیریږي تمہارا وخت کې باغا قیامت هم قائم بشي ولقد اهلكنا او بشکم هلاکړي دي اشیاءکم استاسو اغدلی استاسو پشانتی فهل من مدکر نو آیست سوک نصیحت قبلون کے وکل شیء هر شی د پارا فعلوه چې دی کوي فی الزبر هغه د پارا کتابونه دي صحیفی دي عمل نامې دي چې لیکل پکې کیږي وکل صغیر او هر یو ورکوټه وکبیر او هر یو لوی کار مستطر چې لیکل کیږي هغه کې لاین لیکل کېدل ته ویل کیږي ان المتقین بشک متقیان و فی جنات و نهر پجنتونو کې او نهرونو کې وی فی مقعد صدق فزید رښتینی کې مجلس رښتینی کې خیسته مجلس کې عند ملک فنز استاد بادشاہ مقتدر شاغه بادشاہ دے د قدرت الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان
سورہ رحمان پدې کې لږ اختلاف پښتا چې دا مکی دی او که مدنی دی. او چا سره چې دا رائے دا چې دا مکی صورت ته نغې سره خپل دلایل دي او چا سره چې دا رائے دا چې دا مدنی دی هغه سره خپل دلایل دي. خو اکثر رائے دا چې دا مدنی دی او چا چې د مکی بنیاد باندې دلیل بیان کړی دی هغه سره هم مضبوط دلایل دي. شاید چې الله تعالی دې مالتنیم دلته نازل کړی. خبر الاختلافی صورت ته او دې کې لومبنه صورت ته د قران کریم چې دې کې د انسانانو سره تریانو ته هم ډایرکټ خطاب شوی دی او دې هم خطاب شوی دی او دا د قران کریم زینت ته خاص ته د قران کریم یعنی بهترین سورتونه دي د آیتونو انداز د قران کریم کې بیا د جنت هغه بیان ندی وجنه دا زینت ته زینت القرآن هم د تویل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن رحمان بادشاہ ډیر مهربان. رحمان بادشاہ غنوم کتا است یاد وی او داغه مانم تاسو ته یاد وی چې دا رحم لکېږي نرمی ته رقت القلب ته او بیا چې کله دا د مبالغه صيغه شي د رحمان په نوم باندې نو بده کې بیا وسعت راشي ډیر لویواله راشي دومره لویواله راشي چې د هغه رحمت لویواله خپل او پردي تمیز نه کوي. یعنی دې دومره لوی د الله تعالی د مهرباني چې که ایمان راوړی دی او که نه دی راوړی او که خپل دی که پردی دی که مشرک دی که منافق دی وغیره په ټولو باندې الله مهرباني ده. چونکې دا مهرباني د الله تعالی په ټولو باندې ده نو دی وجنه عموما معنا داسې کوي خلک چې مهربان دی په دنیا کې په مسلمانانو په کافرو او الرحیم مهربان دی الله تعالی په آخرت کې په مسلمانانو نه په کافرو. نو الته د رحمت دوام دی یعنی نه ختمیدونکې رحمت دی او سورۃ رحمان کې هغه رحمت ته چې ختمیدون کې دی خو هر چا باندې یو شان دی وسیله وسط ته پکې. الرحمن ډېر مهربان. علم القرآن چې خودلې دی قرآن یعنی د رحمان مهرباني اټولو نه لوی مهرباني هغه تعلیم د قرآن دی. یعنی الله تعالی نور صفاتونه هم درته بیانولې شول. کریم دی الله تعالی، عزیز دی الله تعالی، وهاب دی الله تعالی. خدا ټولو صفاتونو معنی او د ټولو مهرباني په بنیاد باندې د رحمان په بنیاد باندې ډېر لوی دی ډېر وسط دی. نو څومره مهربان دی الله دلیل څه دی مهرباني قرآن خدای تعلیم د قرآن ورکړل. لکه موږ اوس دا قرآن تناسیو دا د الله تعالی موږ تاسو باندې ډېر لوی مهرباني ده ډېر لوی احسان دی د الله تعالی موږ تاسو باندې. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان به انسان پیدا کړی دی الله تعالی او دا د الله تعالی ډېر لوی مهرباني ده. علمه البیان او هو خدلو دته طاقت یا تعلیم د بیان ورکړو. لکه موږ چې دا بیان کوو دا څومره لوی نعمت ده د الله تعالی. یو نومږه والو مثلا موږ نوم واخستو چې جمعات او دا موږ درې څلور حروف ادا کړل خو زمونږ د دې ادایګي سره د جمعات هغه ټول تفصیل زمونږ مخه تراغه. بیا د قران کریم بیانول او دغه رنګي بیان د هر هغه شی لپاره چې څومره د دنیا کې دي ضرورتونه وغیرہ د هغه اندازې ته هم ویل کی. داغه الله تعالی تعلیم ورکو د هر یو شی اندازې. لکه زموږ د کورونه د دې چې څومره لوړ پکار دی د دې الله تعالی موږ ته علم راکو چې څومره پکې څومره لوی پکار دی الله اندازه راکوم غته چې څومره خپل پیدایش مله کړی دی اندازې مطابق. کدا ګوتې لګي وګ دی وې څنګه بخاری کړي کدا سترګې لګي وړې وې څنګه بخاره کړي. یعنی هغه چې څه پیدا کړی دي دام بهترین دي او تعلیم ورکړی دی انسان ته د هر هغه شی چې هغه د استعمال کوي هغه بهترین اندازې کې هغه خسته. یعنی هر شی چې وګوري لږ د خپل ځای نه غټ وي انسان جوړ کړی ناغه به په معاشره کې په کلی قوم کې په کور کې بدخکاری چې لږ ورکوټه وي بیا هغه بدخکاری. هر یو شی بهترین اندازې کې جوړول برابرول د الله تعالی انسان ته د قوت ورکړی دی او لوی نعمت ده د الله تعالی لوی نعمت ده د الله تعالی. او بیا د څلور وړه صفاتونه چې راجمع کی چې پیدا کړو انسان د لپاره اوس د لار خدانه ضرورت نو تعلیم ورکو د قران بیا د لپاره په خیر طریقې سره ژوندۍ پکار وا نو طاقت ورکو د بهترینی ژوندۍ تیرولو صلاحیت پکې پیدا وکړو. دا چې کور تاسو لیدلې وي زمونږ په دې قبایلو کې کوي لو علاقې نه چا دیوالی راتاو کی په ګډ کې وړه هوته کمره جوړه دا څومره بدخکاری. خو چې کله څومره چې انساني د عقل او د فکر یا کوم ځای کې د تعلیم دی چې تعالی دا صلاحیت ورکړي دی هغه د 3 مرلو د 5 مرلو د 10 مرلو هغه کور کې
څومره په خې اندازې داغه یو انچ په استعمال کې راوړي دا قوت الله تعالی ورکړي داغه بچخانه داغه کورونه داغه بیډرومونه داغه ډیری وغیرہ دا څومره په خې طریقې سره دا الله تعالی دا صلاحیت ورکړي داغه اونچایي داغه پلانواله همدارنګه هر یو شی کا سایکل ده کا گاډه ده کا استعمال ده کا قلم ده کا کاغذ ده دا ټول الله تعالی ورکړي ده او لوی مهربان دی الله تعالی بهترین مهربان دی او د دې بیان طاقت الله تعالی ورکړي ده او دا د رحمان ذات سره عمدہ کرنګي مناسبه وا چې کوم الله تعالی د حق ادا کړی ده او بیا چې بیان د قران سره تعلق لري علم د قران سره نو دا څومره چې علوم دي د اصل سره د قرآنی کریم ده او دین اورستو بیا د فنون دي الشمس نور سرگا والقمر سپوږمۍ بحسبان حساب کتاب د پاره مونږه اندازې لګو د ورځې حسابونه مونږونه مونږه د مسترګې په بنیاد کوو سحر مون نور سرګې سره ده مرسترګې سره ده مسپخین مون مرسترګې سره ده همدارنګه ځنه نور حسابونه د میاشتو حسابونه اسلامي مونږه د قمري حساب باندې کوو بیا د دې وختونه مونږ نن سحر چې کله پښمنه بند کړی ده پرون بیل او بل پرون بیل او نن بیل له ثواب بیل وي دا مونږ د هغه سره مونږ کوو همدارنګه زمونږ رجمات وغیرہ همدا سينور حساب کتابونه والنجم نجم دو معنی دي یو معنی ستوره او یو معنی بوټه او دواړه معنی په قرآنی کریم کې استعمال شوی هم دي او دواړه صحیح هم دي چا ترجیح ورکړي د بوټي ته چا ترجیح ورکړي د ستوري ته خو بوټي معنی ډیره زیاته مناسبه ده ځکه چې مخکې د ونی لفظ استعمال شوی دی او بوټي والشجر او ونی یسجدان سجده کوي تابعدار دي الله چې څه لپاره پیدا کړی دي او خاص احسان کو الله تعالی پر انسان باندې کوي کنه یعنی تا د پاره ما د بوټي پیدا کړی دي ته کټکا د ګوري مون کټ کړی دلته می خو ده ته پریکا تلاګې ته جوړ کا ته دیوال کې ولګا خایز ذریعہ جوړا کا وهلو ذریعہ جوړا کا هڅه کوي تا ته تابع او سجده معنا تابعداري ده نه دا الله تعالی احسان کړی ده پتا چې هر شی ته لپاره تابع کړی ده او تا ته دا نه وایي چې دا کار جایز دی نه جایز دی خکای بد کای تبر ورته والا ټوکړه ټوکړه کا کینچی ورته والا وښلو هیڅ نه وایي تا ته انکار نشي کولای تابعدار دي والسماء او اسمان رفعها او چت کړی ده هغه ووضع الميزان او کې خدای الله تعالی انصاف او دا په دې اسمان په دې سره وګوره او بیا په دې خپل ورستو میزان ته بیا راغله د دروازه ورته هغه سره بیا د اوتاړه اول نظام په کې به ورسو آیتونه باندې پويږي اسمان ته وګوره اسمان کې مسترګه سپوږمۍ ستوري ونه دا هر یو شی الله تعالی د دې بهترین تنظیم کړی دی بهترین نظام دا ان طلع هغه انصاف یو شان دی کدا مسترګه لګه غټه وای کدا لګه رخته وای کدا لګه بره وای همدارنګ سپوږمۍ همدارنګ اسمانونو کې او د ازمکه کې تی شدید ټول نو چې څنګه دا د میزان مطابق په خپل وزن او ډیر خسته دي معمولی کمه زیاته راشي نو په دې علاقې کې او په دې فلکیاتو کې به فساد راځي نو عمده کرانګي الله تعالی د اسمکه د پاره هم د میزان یو قانون ورکړی دی او دا به ټیک طریقې سره روانه علي چې په دې کې د عدل او د انصاف هغه قانون په خې طریقې سره لاګوي او دا الله طرف نو څنګه چې هغه درستی دا دومره عمر کې چاته میاشتې مسترګه ونه وهله چرګه مسترګه میاشته ونه وهله چاته یو ستوري بل ستوري ونه وهله چاته هغه په خپل کې او انسانان هغه ټول مرجنګ د جګړه د فساد د ورانول دی او غیره کچېره د انصاف د خبره وی نه بنکی نو که هغه انصاف همدل راشي څنګه چې الله پیدا کړی دی نو اوس تاسو معنا واورئ الله تطغوا چې تاسو زیاته مکوئ فل میزان پتلکی په انصاف کې واقيموا الوزن وبرابر کوي قائم کوي وزن بالقسط په انصاف سره ولا تخسروا الميزان او کمه مکوئ پتلکی حقوق کې کم او په انصاف پر کولو کې کمه مکوئ والارض ازمکا وضعها اغه وګړولا تیار کړلا جوړ کړلا تابعدار کړلا للانام انام وای مخلوق تا او په دې کې هر زنده سره راضي انسان پیریان زناور یعنی څه چیرې په دې دنیا کې او دا داسې عجیب نعمت ده د ازمکه چې هر چا د لپاره مناسبه ده کور جوړوا انکار نه کوي موږ ته سورې پکې کوا انکار نه کوي مار دې په خپل مناسبت سره واکوا انکار نه کوي
یعنی څومره چې څوک دی او څنګه چې استعمالي د ازمکه اته ته انکار نه کوي او هر چا د پاره مناسبه ده هر چا د پاره مناسبه ده دا څنګه چې کله یو چا د پاره دا غیر مناسبه نه چې الله پیدا کړی دي او امغه چې کم ضرورتونه دي هغه الله تعالی د ازمکه کې پوره کړی هغه الله تعالی د ازمکه کې هغه د پاره پوره کړی دي فيها بده کې فاکهه میوه دي والنخل او کجور دي ذات الاکمام چې دا دي هغه خوشی ته ویل کېږي چې د میوه د پر نه تاوي اپستکه د میوه پستکه د میوه هغه ته ویل کېږي ان یا پستکی ولا هغه خوشو ولا والحب او دانی یعنی غلا ذل عصف د بوس ولا یعنی اومه دانه ته پکار شي بوسته ته پکار شي دانه ته وخوري بوسیتا جناور وخوري یو بوټي کې تاسو دواړو ته الله رزق بندوبست کړی دی والریحان او ګلونه او کم ګلونه ریحان هغه ګل چې خوشبودار وي تاسو په دې ماحول کې کم دي چې ګلونه وي داغه هغه بوونه داغه هغه خایس داغه په نتیجه کې زموږ تاسو د عطرونه داغه په نتیجه کې زموږ تاسو د میک اپ د پاره چې څومره ذریعہ ده دا ټوله دا الله تعالی په کې چولې ده فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي بسكمكم آلاء نعمتنا ربكما رب تاسو دواړو اے انسانانو پیرانو تکذبان تاسو بدرو غنئ دا آیت چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرام باندې ولستو نبی صحابه کرام ته فرمایل چې تاسو نه پیریان خو کله چې غي دا آیت وریدو نو ماته جواب راکو او تاسو چې واوریدو نو ماته جواب را نکړو نو صحابه کرام پوښتنه وکړه چې څه جواب دی نو جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم خود چې لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد نمغه دروغجن کوو اے الله تعالی ستایو نعمت او موږ سنا صفات وایو تا نو دا په منځ کې هی کې جواب ورکولې شي موږ غرنګ نور آیتونو کې جوابونه دي پکا د چې موږ او دا خو راکې چې په یوه حاضر دماغ ولاړی نه به دا جواب ورکړي نو لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد خلق الانسان پیدا کړی د انسان من صلصال د خاورې وچینا کل فخار پشان د موږ او تخبر جبه کې کودړ کې وایو هغه کما چې مورشي او یا غړي مړی چې موږ ته جوړو کنه هغه پخه ټیکره هغه ته ویل کېږي دا هغه نه مور کړی شي یا اورل چې هغه شي تاسو خمیره شي خمیره وخلق الجنه او پیدا کړی دی پیریان من مارجن د شغلې من نار د اورنا د شغلې کې مارج هغه شغلې ته ویل کېږي چې پاغي کې لوګي شامل نه او د اور د شغلې هغه قوت چې کم ده لکه څنګه چې د انسان د خټې باره کې الله فرمایي من سلالتين ان د هغه جوهر نوم د ګرنګي تاسو دا ویل شي د اور هغه جوهر هغه نه الله پیدا کړی دی پیره من نار د اورنا فبأي آلاء ربكما تكذبان بس کم نعمتونه بتاسو اے انسانان پیرانو دروغ نسبت بکوي رب المشرقين اغه رب دې د دوړو مشرقونو او رب دې ورب المغربين او رب دې د دوړو مغربونو جمی او د اوړي جمی کې زمستر غيو ته نه به د فرق راځي په اوړي کې بالکل بل ځای ته نو د مغربونو او مشرقونو شو یا د دنیا خو چونګي ګول ده او د دې اوه حصہ یو طرف ته ده بل حصہ بالکل بل طرف ته ده لکه موږ وځلته دنیا دا اورته ده او په امریکا کې د غشپه ده نه خپل مشرق ته ده خپل مشرق ته دا بالکل چې پټای کې بدانی می تقسیم کینو اله نو شاید هغه ته اشاره وي شاید د مستر کې د ځایونو ته اشاره وي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين روان کول دو دریابونه یلتقیان چې جمع شي دواړه ملاو شي یو بل سره بینهما د دوړو په منځ کې برزخون یو پرده ده لا یبغیان چې نه تیریږي په یو بل باندې بغاوت نه کوي نه ورخیږي په یو بل باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين روان کول دو دریابونه یلتقیان چې جمع شي د دوړه بینهما د دوړو په منځ کې برزخون پرده ده لا یبغیان چې نه تیریږي یو بل باندې ګډون نه کوي په یو بل باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج رؤوسه منهما تدوارنا اللؤلؤ ملغرلی والمرجان او مرجان قیمتي کانی هغه نه رؤوسي قیمتي کانی دا هغه تاسو د خایس او د زینت ذریعہ ده او به نن سبا چې کومه اټمی اصلي ری پاګه کې خود ډېر زیات استعمال ده فبأي آلاء ربكما تكذبان
وله الجوار المنشآت او هغه د پاره الجوار کشتی دي المنشآت چې اوچته ولاړ دي فی البحر په دریاب کې کل اعلام په شان د غرونو لوی لوی کشتی او اوبو کې چې یو معمولی غونته تنکا واچوا فورن په کلاندې ډوبه کی او الله تعالی په دې کې دا طاقت اچولې ده چې غره په شان ته ولاړی خو دریاب ډوبینا دا چا کړی دی الله تعالی کړی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل اطول من هغسوق عليها چې په دې ځمکه ده فان فنا کیدون کړي د هر چا د پاره په مرګ راځي ويبقى او باقی به پاتشي وجه ربک مقصد رب ان ذات رب ذل جلال چغا خاوند لوی طاقت ته والاکرام او خاوند د عظمت او د عزت فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله سوال کوي دوی تانا من اغتو في السماوات چې په اسمانونو کې والارض او پسمکه کې دي غلط معنا مې وکړه يسأله سوال کوي د اغنا من اغتو في السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پسمکه کې دي د الله تعالی نه كل يوم هر ورځ اغا في شأن په یو نوي شان کې ده نن به څوک ژوندۍ وي سبب هغه مړ وي نن والا چا د پاره رزق ورکوالي بندوبست کوي بس سبب هغه د پاره رکاوټ بندوبست وي نن به د ورځې د مستر کوي سبب د هغه د پاره د نوی مستر کوي نن به باران وي هر ورځ یو بیل کیفیت ته او هر ورځ یو بیل کیفیت ته الله تعالی په یو نوی شان کې د هر ورځ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ زرد چې مونږه به فارغ شو مونږه به متوجي شو دا مطلب نه چې کنه الله مصروف ته ودرېږي ځان اوسګارای او دا انداز لکه مونږه چاته و چې صبر کوه تاسو سره به پوه شم ان استا هغه وخت براشي چې ما تا کم مخ کې نه لیکل دي لکم تاسو د پاره ايها الثقلان اے دوانو درنو شینو ثقيل درون ته ویل کیږي ان تاسو بوج د پدې ځمکه باندې او لوی بوجونه یمږه په خپل ازمن کورونه ازمنګه د نور د ازمنګه د غرونو په شانته گاډي او وغیرہ دا ټول فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس دلید انسانو او د انسانانو ان استطعتم کچیر تاسو طاقت رسیږي و سمیوي ان تنفذو چې تاسو اوځي بهر لاړ شي من اقطار السماوات د کنارو د اسمانونو والارض او د زمکنا فنفذون او تخطيبا لا تنفذون نشي وتله الا مگر بسلطان فزور سرا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا اغرا لگی علیکما پتاس دوار باندې انسانانو پریانو شوازن شغلی من نارند اورنا ونحاس او لوګي هغه اور چې پاغه کې لوګي وی فلا تنتصران بس مقابله بنشي کوله تاسو به هغه مقابله نشي کوله یا به تاسو یو بل سره مدد نشي کوله فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء بهر کلا چې چاو شي اسمان فكانت بسيب اغا وردتن كدهان سور پشاند سرمنی څنګه چې راو بسي دغه رنگي دغه سور شي د اسمان و فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ بس بدغه ورځ ولا يسألوا سوال نشي کېده عن ذنبه دغه د ګناهونو نه انسان د ایت انسان نه ولا جان او نه د پیرینا څه مطلب ده ان دا په پیجن دا ورسته آیات کې د تشریح راغله د بیا ان کله چې کتا خیال کړی وي زمونږ کلینیک ته یو مریض بناستی بل مریض براشي په خیر راغلی چلته نه راغلی څه بیماری ده اذنه پختنه کوي اذنه پختنه کوي ځکه چې هغه پته نه ده ته بیمار ده یا لار کې گاډي کې یا بل ځای کې ملاوي به خاله پختنه کوي نو د قیامت ورځ بداسي وي چې مجرمانو ته به یو بل نه د پختلن ضرورت بنوي دا غي چهرونه به معلومي چې دا مجرم ده چهره به دا غي معلومي دا مجرم ده او دا ګناه کړی الله تعالی دې موږ تاسو معاف کړي فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون في جنب مجرمان یعنی پېژندل بشي مجرمان بسیماهم داغه د نشانات د مخوننا فيأخذوا بس وبني ولشي اغوي بالنواسي د وختو دې ته ویل کېږي د موږ خپل جبه کې تندي څوړه کوي وایو د دې تندي وختونه والاقدام او د قدموننا خپونا فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه امدغه جهنم جهنم التي هغا يكذبوا چې درو بغانو تاسو بها هغا المجرمون مجرمانو درو بغانو دا جهنم مجرمانو چې کني نه برازي
یطوفونا ګرځي را ګرځي به دوی باندې به غیر چاپی روي بینها پمنځ دې کې و بین حمیم ان او پمنځ اشدل ابو کې د دې هغه مجبوری بوي د هغه ته ابو ګرمي او اور بر هغه دلته اور بر ابو بدلته اور نه لازم تاسو بچ کی دا غینا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن غچا د پاره خاف چریږي مقام ربه ودردو د خپل ربنا جنتان دو بغونه دي هغه سره احساس وي هر وخت هغه سره يروي چې زب الله په وړاندې ودرېګما ما نه بیا پښتنه بکئی لکه مونږ څنګه چې خپل شبو کې چاته وایو چې د الله نه یریږي او دا احساس چې کله انسان سره پیدا وشي بس باغ کې بیا ګناهونه راتلل دا ډېر کم شي فبأي أذنتي دپاره بدبا غني فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان د ډېرو شاخونو ولا بوي ګڼ شاخونو ولا بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما بدوالو کې عينان بچيني بوي تجريان چرواني بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما پدیدوالو کې به من کل فاکهه دهری میوینا زوجان جوړه بوي دو قسمه بوي هر میوه به دو قسمه وي فبأي آلاء ربكما تكذبان متقین تکبل غولی وی علی فرشن په فرشونو باندې بطائنها چې استر د اغي اب ډبل بیڈ اب بیڈ باندې بار چې صادر وی هغه بوي من استبرقن د ورخمو غټو ورخمونه وجنل جنتین او میوی بوي د دوال باغونو دا نږدې او بل کې فرمایي سورته حقه کې قطوف هدانیتن دومره بنشتي وي چې هغه ونه نه ډایرکټ خوراک کول شي دی او هغه کې خپل مزي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن پدې کې به قاصرات خذبوي الطرف شیخ کتبوی نظرون دا غی د حیانا کتی ساتون کی سترګي لم یتمثن چلاس بنی لګولې اغویتا انسان چا انسان قبلهم وړاندې د جنتیانو نه چاته شملاویږي ولا جان او نپیری فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن تبوائل كذا خذي الياقوت ياقوت دي والمرجان او مرجان مرغلل دي غمي دي فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان آیاشتا یعنی نشته ده بدل د احسان الا الاحسان مگر نکی یعنی دنیا کې دوی خګړه کړې و نو د هغه احسان بدل خو احسان دی نو زما احسان کومه بدل ور کومه ور سره فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما او د دې دوړو نه علاوه جنتان نور دو باغونه بوي دو خدا شول او د دې بدانه متونه وي دنه علاوه بد نورمي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان دوړه به تکشنوي هغه شنته ولکې چې ډېر شینوارینا تورواله پیراغلوي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما بدید والو کې عینان شینی بوي نضاختان راخټی دن کی بوي کله نجرا خټی کی د خپل یو مازوی د خایست لپاره او لکنن سبا تاسو کا اندازه لګوي د فواري او د فوارو به بل اندازونه اندازه ده څنګه شکل سره خایسته چې جوړ کړی شي همدارنګه بدید لپاره پاغي کې د الله یو انسان دومره خایسته جوړول شي نو د انسان هغه خالق او مالک به څومره خایسته جوړول شي او د باغ د پاره د چمن د پاره د خایس باندې الله به کوي نضاختان خټیدون کې د خطنا فواري فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما بدید وال باغونو کې به فاکهه میوي وي ونخل او کجوري بوي ورمان او انار بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن بدې کې خیرات حسان سترګي یعنی هغه خذ بوي چې خیسته بوي سترګي دا غي خیسته بوي حسان نه مراد هر هغه خایس چې خذ سره مزه کوي بس هغه به نور تفصیل به تاسو خپل پويږي کاغذ سترګو ته ګوري او کاغذ نور باندامونه ته ګوري خسته بوي دا سترګي غره خذ غره بوي دا خذ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور دي مقصورات محفوظه فی الخیام پخیمو کې دا به علاوه وي د دینورنا یعنی یو خو هغه بیانې چې دې سره دنیا کې وی
کاغه نکانی وی خو هغه بدی سره لاړ شي او هغه به تعالی تعالی خاسته کی سورۃ واقعه کی به راضی ثواب ان شاء الله نور وګورئ الله به ورته باکری کی او الله تعالی به ورته خاسته کی او دغه څه به خاسته کی چې د جنتی به خپل پاغي او هغه خدای به جنتی باندې قربانی کیدل غواړي او دین علاوه به خدمت د پاره هغه نوري هوري وي د دین علاوه هغه به محفوظ ساتلی شي په خیمو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثن لاس بني لګولې دوی ته انسان صاحب آدم انسانانو قبلهم وړاندې دي جنتیانو نا ولا جان او نه پیری فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين تکبل لګولې وی على رفرفن په بالښتونو باندې خضرن شنو باندې وعبقري حسان او په خسته خسته فرشونو باندې بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك برکت ولدینم رب دستا ذل جلال والاکرام چې خاوند لوی جلال دے او خاوند لوی عزت او عظمت دے